بهترین انسان څوک دی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي بهترین هغه انسان دی د چا چې عمر سیوای او د دغه سیوا عمر سره سره د نیکی هم سیوای. الله اکبر کبیره. بیا وی اے د الله رسول بدبخت انسان څوک دی؟ نبی علیہ السلام ته فرمایي بدبخت هغه انسان دی چې د عمر هم سیوای او د هغې باوجود هم په ګناهونو کې مبتلا. یا الله لزه اکثر دي بوډاګان نه دي دا باباګان چې وینم یا د 60 نه خوا شوي او دوی دا ګیرې خرۍ که نه والله دا زړه مې پرې درد دي. ای بابا بس که واوړه دې که نه یار ځوانو خو دې وواله که نه الله در عمر درکو په فسق و فجور کې مه تېروه. الله سنت ښایسته پرېږده. نو جناب کم کسان چې ګوره سپین ګیري دي که نه او سپین سری دی ګوره یاد ساتي دغه ټیم کې خو بیخي ځان دغې بوتونه ساتئ ځکه عمر هم سیوا دی د دې سره سره استغفار ځان سره یو ځای. الله اکبر کبیر. نو جناب عمر سیوا کېدل دام نعمت دی خو په شرط د دې چې په نیکو اعمالو کې تېرېږي او عمر سیوا کېدل دا عذاب دی په شرط د دې چې په ګناهونو کې تېرېږي. الله مرته خوشحاله